أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي وحي كريشوا إلى نوح عليه السلام تا پدی خبر باندې انه ضمیر شان دے یقینا شان داده لن يؤمن هرگز ایمان نروڑی من قومك د قوم ستانا الا من قد آمنا مگر آسو قد آمنا چی ایمان روڑی دے بس دغا کسان ایمان روڑی داتیا کسان چی نور ایمان نروڑی. اے نوح علیہ السلام فلا تبتئس مانا فلا تحزن پس خفگیگما بما پاغسکانو چودی یفعلونکم کاری کولو یعنی دا تا تی چکم تکالیف رسولی دی پدی باندی خفگیگما بس ددی د هلاکت ټیم نږدې دی ددی په نسل کې څوک مومن نشتا نطفی ددی ټول مردار دی. زلارشا وصنع الفلک جوړ کا کشته لرا باعیننا منا بمنظرنا پمنظر زمون کې مونږ درته ګورو یا بحفظنا بعلمنا وحضورنا یا وقیل چاویل دی بمعونتنا په امداد زمون باندې چې تاسو سره مو امداد دی جوړو دی کشته لرا ووحینا منا بامرنا په امر زمون باندې جوړو دی کشته لرا. اے نوح علیہ السلام ولا تخاطبنی خطاب ما سره مکوا یعنی خبر ما سره مکوا د کافرانو بارکه بس د عذاب ټیم پوره دی مراجعه د کلام ما سره مکوا ګوره زبان بندي ولا زکه چې دا مستجاب الدعوات د انبیاء د دې دعا قبليږي اسنه چې بیا د دعا وکي چې لها عذاب په مر ولا نه مخکنه ورته ویا ولا تخاطبنی خطاب مکو ما سرا فی الذین ای فی نجات الذین پنجات دا کسانو ظلمو چی ظلم کړي دي انهم یقینا دا کافران چې مغرقون د غرق کړي شون دي مغرقون دی د غرق کړي شون یعنی غرق کیدون کی دی بس ته میرا غله ده په طوفان باندې غرق کیږي. رب کریم فرمای ويصنع الفلك نوح عليه السلام چې جوړول به کشته لرا الفلك کشته لرا وكلما هر کله مره چې تیر بشو علیه پدی باندې ملون مشران من قومه د قوم ددنا د مبارک لاړې او د اتیا کسانیم ځان سره کا کشته باندې شروع کړه یره د انبیاء باندې ډیر سختي تیر شوی دي نو قومیان به ورته راتل ورته ویل چې دا تاسو کې نوح عليه السلام د ورته ویل د مسخري نه به ورته ویل د ورته ویل چې دا ز کشته جوړوم عذاب راځي زب پدې کې سورېګما دی به بلق بلق او خاندل ورته و بیا به باران کیږي او ته به سورېږي او دا و چې کلک ازمکه ده. نوح عليه السلام به ورته ویل ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم کنن مونږ پورې مسخري کوي یو ورځ به مونږ تاسو پورې مسخري کوو. نو کشته جوړه شو لاندې حصہ کې زناورو او دویمه حصہ کې چې مارغان وغیره وو په درېمه حصہ کې د اتیا کسان مؤمنان او چې سلويخ سړي او سلويخ زنانه وو. نو کلما ارکل مره چې تیر بشو علیه په نوح علیه السلام باندې ملون مشران من قومه د قوم ددن سخرون دی به مسخري کوله منه په نوح علیه السلام باندې چې دا څه شی دی دا څه چې جوړه خندل به قال نوح علیہ السلام ان تسخروا کچره تاسو مسخره کوي منا مونږ پوره نن رضا فإنا پس یقینا مونږ چون نسخروا منکم بابا مسخري کو تاسو پوره او رزبل راتلو والا دا کما تسخرون لك څنګه چې تاسو مسخري کوي نن رز په مونږ باندې فسوف زرد چې تعلمون تاسو پوي بشیا من پاغه چا باندې یاتیه چې راځي باغل عذاب عذاب داس عذاب یخزیه چې شرمای بدل را او هلاکی بدل را ويحل نازلیږي علیه پریوانه عذاب داس عذاب مقیم یعنی دائم به په آخرت کې همیشه به په آخرت کې. نو جوړو کشته لرا اے نوح علیہ السلام حتی تردی چې دا جانا کله چې راشي امرنا منا اے وقت عذابنا وقت عذاب زمونږه. رب کریم فرمای وفارت تنور او خټېدو تنور مختلف اقوال دي. بعض علما وایي چې دا غ تنور د حوا بي بي تنور
او نوح علیہ السلام ویل الها د دې نخه بسوي د عذاب به کوم ټیم راځي او موږ به کوم ټیم کې کشته کې سوره شو په کوم ټیم سوره شو نو ویل شو ورته چې عراق کې فلانی علاقه کې د حوا بیبي معروف تنور پروت دی هغه تنور نه به اوبه را روانې شي نو تاسو به بیا په کشته کې سوره شئ دا به یې نښه وي دویم قول دا دی چې دا په کوفه کې یو جزیره وه او هغې ته تنور ویلی کېده چې د هغې نه به چینې روانې شي اوبه به وخوټېږي بیا به کشتۍ کې سواره شي دریم قول دا دی مراد د تنور نه یعنی تنویر رڼا د سبۍ ده په دغه ټایم کې به د عذاب راځي او عبدالله ابن عباس سے وایي چې مخ د ځمکې مراد تېنه مخ د ځمکې دی دا به وخوټېږي بس تاسو بیا په کشتۍ کې سواره شئ خو اکثر مفسرین وایي چې دا هغه تنور دی چې روټۍ به یې پخوله د حوا بیبي نو فارت تنور اخوټېدو دا تنور قلنا ویل مونږه نوح علیه السلام ته احمل سوارک فیها په دغه کشتۍ کې من کل زوجین یعنی من کل شین د هر یو شیز نه د هر قسم نه زوجین جوړه ذکر انثى نرینه او سړي دا پکې سوارکه د هر قسم نوع نه د هر قسم مخلوق نه جوړه سوارکه اثنین دو واهلك سوارک پدی کشته کې یعنی احمل سوارک واهلك اهل خپل پدی کشته کې الا مگر مسوارک وا پدی کشته کې من هغه سوک سبقا چې مخکې شوی دی علیه پاغي باندې سشه القول قول د عذاب چې کنعان دی وعیله د دوړه مسوارک وا دی په ځل کې بدبخت لیکلی شوی دی او سوارک په دې کشته کې ومن هغه څوک امنه چې ایمان راوړی دی بک پتا باندې رب کریم فرمایي قال الله وی بری تعالی وما امنه نو ایمان راوړی معه د نوح علیه السلام سره الا قلیل مگر لږ کسانو اتیا کسانو ایمان راوړی وقال او ویل نوح علیه السلام دی اتیا کسانو ته ارکبوا سواره شئ فیها په دغه کشته کې وقولوا اوایا بسم الله پنوم د الله باندې په مدد د نوم د الله باندې مجرها روانې دل د دې کشته دي و مرساها او بندي دل د دې کشته دي ان ربي یقینا رب زما چې دی لغفور خامخا بخون کې دی رحیم رحم کوون کې دی اوس رب کریم کیسه د هغې کوي وهي دا کشته چې کومه وه تجري روانه وه بهم په دې باندې سره د اهله فی موجن په چپو د دریاب کې روانه وه داسې چپې وې کالجبالې په شان ته د غرونو په اوچتوالي کې او په لویوالي کې د غرونو په شان چپې وې وناده آواز وکړو نوح علیه السلام ابنه زوی خپل ته کنعان ته وکانه او دا کنعان فی معزل فی ناحیة په کناره کې په یو اړخ د کشتۍ کې یا په اړخ د غر کې یا په اړخ د نوح علیه السلام کې یا په اړخ د ایمان کې و چې ایمان یې راوړی نو سور شوی به په کشتۍ کې نو وویل دی نوح علیہ السلام کنعان ته یا بنیه ای بچیه زما ارکب سور شا معنا مونږ سره یعنی لا اله الا الله ویا را دننه شه په دې کشتۍ کې ولا تکونو مکیږه ته مع الکافرین سره د کافرانو ګینې غرق بشي قال نو ویل دی ابنه بچی د کنعان نوح علیہ السلام ته ویل سآوي زر دی چې پناه به ونیسم یعنی ساصیرو او بگرزیگم و التجئو پنا بونی سمزا سآوی منا التجئو زرده چی پنا بونی سم الى جبل یو غر لرا داس غر یعصمونی منا یمنعونی چی منا بکی مالرا خلاص بکی مالرا من الماء دوبون یعنی د غرقنا قال نوح علیہ السلام لا عاصم نشتد بچکون کے تالرا نشتد استاتون کے تالرا اليوم ننرز من امر الله من عذاب الله دا عذاب دا اللہنا الا مگر من هغه سوک رحمه چی رحم کڑی بری تالا رحمه چی رحم کڑی شوی پاغا هغه بست بچکیگی دا عذاب دا الانا یعنی چی معصوم وی عاصم نشتا الا من رحم چی دغه معصوم دی وحالا او حایل شو بینهما په منځ د دوانو د کنعان او د نوح علیه السلام یا د غر او د کنعان په منځ کې الموجود چپا پرده شو فکان یفصار پس وګرځېدو دا کنعان من المغرقین د غرق کړی شویونه نو شپږ میاشتې سواره په کشتۍ کې په لسم د رجب سواره شوي او په لسم د محرم راکوز شو وقیل ویلی شو
یا اردو ازمکی یا اردو ازمکی ابلعی منا اجزبی جذب کارا کاگا وچی کما کی او بخبلی ویا سما ویا اسمان یا اسمانا ویا سما ویا اسمانا اقلی منا احبسی بندک او بخبلی وغیض الماء رب کریم فرمائی وغیض الماء کم اکڑی شوبا وقضی الامر فیصل اکڑی شوا الامر کار دا حلاک دا دی قوما واستوت ودری دا یعنی برابر کینست دا کشتی علی الجودی پا غرد جودی باندے جبل بالجزیرت دا یو غرد پا جزیرتا بقرب الموصل نزدی موصلتا دا پا عراق یو غرد دا عراق و شام سر نزدی وقیل ویلیشو بعدا لروالی دا رحمت دا الانا للقوم الظالمین دا پار دا قوم دا ظالمانو وقیل ویلیشو بعدا لروالی دا رحمت دا الهنا لروالی دا رحمت دا الهنا للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالم قوم دا ظالم دا مانا غلط رازی ونادى آوازو کو دعا وکړه نوح علیہ السلام زاری کوي نوح علیہ السلام ربه رب پلتا فقال پسویل نوح علیہ السلام ربی رب زما ان ابنی دا زوی زما چې دی کنعان چې دی من اهلی دا خود زما دا اهل نه دی و ان وعدک یقینا وعدستا چې دا الحق و حق دا او وعده کړو کنه چې اهلک خپل اهل سورک اولاد وانت تچیلا احکم الحاکمین خ د حکم کوونکی نه خد حکم کون کنه یعنی اعدل عادلین قال نویلا بری تعالی یا نوح علیہ السلام انه یقینا دا کنعان چه ده لیسا نده دا من اهلک دا اهلستانا یعنی دا مانا دا استا دا آغا اهل نده کم بارکی چه ما دا نجات ودا کڑیوا آغا دیات نشی بیا ما ویریو چه الا من سبق علیه القول مگر آغا مسورکوا چه مخی شوه ده پاغی بانی قول دا عذاب انه یقینا دا کنعان چه ده عمل غیر صالح یعنی ذو عمل غیر صالح خاون دا عمل ده داس عمل چه صالح عمل نده یعنی عمل فاسد عقیده فاسد دا فلا تسألني پس سوال مکو زمانا ما دا غسل لیس لکا چی نشتر تالا به باغی باندی علم انی یقینا زچیم نوح علیہ السلام اعیذک وعظ و نصیحتکم تاتا ان تکون من یلا تکون دا چی نشیتو من الجاهلین دا نپوهدون کنا دا سشینا دا سوال دا غسل چی علم پن لری قال نوح علیہ السلام یا ربی اے رب زما انی یقینا زچم اعوذ پنانی سم بک پتا باندې نسالک دا چې سوالو کوم زد دین تپوسو کوم ما دا غسل لیس لی چې نوی مال ربه پاغي باندې علم ز پنانی سم اله تا باندې و الا تغفر لی کچری بخنونه کی تمال را وترحمني ورحمونك ما باندې اكن زبشم من الخاسرين دتا وانياننا قيل أولش نوح عليه السلام تا يا نوح عليه السلام اهبط منا انزل كش من السفينة دي كشتين بسلامة بسلامة سرا بأمن پامن سرا منا دا جانب زمون دا احسان دے پتا باندے وبرکات نو کش دي كشتين ببرکتون سرا عليك چه پتا باندے دي وعلا اممنو پس امتون باندے چه پاغي باندے دي هم برکات وی یعنی برکات دی ممن دا چانا ماکا چه تا سر دی پدی کشتے کی پاغي باندے برکات دی و امم منائے و یخلقو سومتون نور دی چی پیدا کوما چی دا دی امتون پا شاگانو کی بئی دا تا سر چی کم سور دی اتیا کسانا دا دی امتون پا شاگانو کی پراتوی دی تا امت ولی ویلش زکا ورطا امت ویلش دا دین نور امتون پیدا شو نو سن امتون نور دی چې د دې پشاګانو کې پراته دي سن امت ته هم زر دي چې فائدہ باور کم دی لره په دنیا کې عیش باور کو غیلرا رست د خروج د شاګانو د پلارانو نه کبیا کفر کو ثم بیا یمسهم وبرسهم دی لره من د جانب زمونا عذاب الیم درنا کچری دی کفر کو رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم تو تلکا دا سچ بیان شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من انباء الغیب دا اخبارات د غیب ندی نوحیها چی وحی وکړه مونږه ها د دی غیب الیک تعالی ما كنت نویت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلمها چی علم دلره پدی باندې یعنی علم دل نلرو
مونږ تعالی علم درکو انت تا ولا قومك ونقوم ستا علم لرو من قبل هذا مخکې د دینه علم دینو بیا بری تعالی د وحی په ذریعه علم درکو فاصبر صبر کوا ان العاقبت یقینا نیک انجام چي دي فاصبر صبر وکا یعنی په تکالیف د مشرکانو نو کما صبر موسی کما صبر نوح لك سرنګ چې صبر وکړ نوح علی السلام دا واقعات ته بیان شو غي ته څومره تکالیف رسولیو نو فاصبر تم هم صبر کوا ان العاقبت یقینا نیک انجام چې دی للمتقین د پاره د متقینانو دی